تبه وای ستا الفاظ ډېر خطرناک دي. زه به وایم راشه مصدقه ریپورټ په نوم باندې ما نه دی لیکلی کتاب د پاکستان جنرل اسمبلی نه راغلی دی. په هغې کې ویلي دي وایي څوک چې مرزا غلامي ته پیغمبر نه وایي دا ټول وایي د کنجري اولاد دی، دا ټول وایي د سپی اولاد دی، دا د زناکارې اولاد دی. بیا زما د پاکستان په آئین کې آرټیکل 3 لاندې د 1974 106 260 په تراميمو کې شک نمبر 20 باندې د په هر کتاب باندې پابندي ده. د هغې باوجود دا مردار د پاکستان د سپریم کورټ فیصله موجوده ده چې قادیانې به لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به نه وایي، دا په خپل دیوال نه لیکي، په خپل عبادت خانه به نه لیکي. ګینې سپریم کورټ فیصله ده راشه ما سره یې چیلنج کا. سپریم کورټ وایي چې دله به سزای موت ورکېږي. سپریم کورټ نه تپوس شو ولې به سزای موت میلاویږي؟ هغه وایي د محمد رسول الله جسد اطهر دومره مضبوط دی، دومره اعلی دی چې د پیغمبر بدن سره لګېدلې خاوره د عرش نه اوچته درجه لري. او دی ځان ته محمد رسول الله دا پلیت او مردار چې سیرت المهدي د د زوی کتاب دی، د د زوی لیکي وایي زما د پلار مخې ته یو جینۍ وه هغه به بربنډه به هغې لامبل. بیا د د زوی لیکي سیرت المهدي کې لیکي عبارت موجود نه ما حلال کا. په هغې کې د زوی وایي زما پلار مرزا غلامې هغه له به د شپې یو جینۍ چې د هغې عایشه بانو نومو ټوله شپه به یوازې په کمره کې ورسره وه، دله به یې خپې چاپې کولې د ده ډېره خوښه وه چې د زوی د الفاظ وایي آیا داسې مردار د پیغمبرۍ دعوه کولی شي؟ ټولو بیګانه بله شپه د شپې په حکم 1 بجه لندن نه یو نوجوان دی، دا د نمبرې خولی شم دی علماو ته ما ته وایي چې قادیانان خو کلمه مې ستاسو واله ده، مونځ مې ستاسو واله دی، زکات او حج مې ستاسو واله دی، درود شریف تا واله ویما کافر په څه یمه؟ ما ورته وایي د هغې کتاب د کتاب البریه په هغې کې د خدای دعوه کړې ده. بیا د هغې کتاب دی اسلامي قرباني په هغې کې ځان دعوه کړې دی چې زه د الله ښځه یمه. مې بیا کتاب البریه کې ویلي دي زه د الله نه پیدا یمه. مې بیا په کشتي نوح کې ویلي دي چې زه محمد رسول الله یمه. نو چې دې کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا مسلمان یې وایي مراد دی هغه وحده لا شریک دی، د محمد رسول الله نه د مدینې جانان مراد دی. دا مرداري چې وایي د قادیان غلامړ دی مراد دی. زما او د کلمه څنګه یو پاتې شوه؟ قادیاني چې کله خپل کتابونه د PDF نه پټ کړل الحمدلله دا د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت برکت دی.